تيسير مصطلح الحديث ولا سبق نمبر 38 كده المطلب الرابع الاعتبار والمتابع والشاهد. حضرت مصنف رحمه الله د دې ځاینا اعتبار متابع او شاهد ولا وضاحت ته کوي څه مطلب لري. تعریف كل منها ايو تعریف ته کې الاعتبار سمانه لغه مصدر اعتبر يعتبر اعتبارا. اردو پشتو में फारसी में और भी ज़बानों में हम एतबार का लफ्ज़ बोल देते हैं. माना इसका क्या है? वह माना एतबार एतबार माना दा अन्नज़र फ़िल उमूर युशिता गौर फ़िक्र कौल पकरुन के सोच फ़िक्र न बाद खबर रख कर कौल लियुरिफ़ बिहा शैअ आखर min जिनसिहा چې یو شی دی خو وکتو بیا هغه په شان دي نور شیانو کتلو چې که شان دي بل شی دی جنس نه او پیژندلی شي دي ته شي اعتبار قیاس کول ته شي قیاس کول. اصطلاحا هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو واحد چې یو روایت دی هغه پر وړل کی روي بیلوي بیا دی هغه حدیث لکم طرق دی اسناد کوم سندونه دي اسناد لټول سند لټول ليعرف هل شاركه في روايته غيره ام لا دي د پاره دا کول چې دا پته ولګي چې دی روي سره بل څوک په دی روایت کولې کې څوک شریک وو کنه او شریک دي لپاره مو اعتبار نه کار اخلو. اعتبار څه معنا شوله؟ لغتن دي معنا دا شول لکه یو شی ته سوچ وا کې فکر وا کې علت معلوم کې واجب معلومه کې بیا هغه شان دی علت او واجب په بل شي کې وګوري ته به یې دا شی دی بلن کې په شان دی دا اصطلاحا څه معنا دا چې یو حدیث وی وروي وروړی یا غول تنور سندونه ولټای چې کسبل سوګم دي سره شریک دي کې आवाज دي تل شي اعتبار. بل د موسر المتابع ويسمى التابع تتابعنا يلشلك تسو چې د کتابونه یا کتابونه کې ترسي تابعه پلانه دي متابعت کوي همدا لفظ استعمالي کې باب مفعلین دا لغتا هو اسم فاعل من تابع يتابع ومن وافق يوافق چې بلني سره دي متابعت کړي من موافقت کړه دا. اصطلاحا سمانه هو الحديث الذي يشارك فيه رواته روات الحديث الفرد لفظا ومعنى او معنى فقط مع الاتحاد في الصحابي. متابع معنا دا شولا چې حدیث چې هغه کې کوم روات وي هغه شریک وي دی حدیث فرد ولا سره شکم بیلی دا بیا لفظنه کیدل شي مانن کیدل شي یا لفظن و مانن دواړه کیدل شي لفظن و مانن یا صرف مانن. حدیث یشارک فيه رواته چې د دیو لکم راویان څه دي دا شریک وي روات الحديث الفرد دی فرد حدیث ولا راویانو سره شریک وي ندی ته بچنل شي متابعت نل شي. الشاهد شاهد قواسی ظاهره معنا گواه تل شي دلته کې استخایش لغه اسم فاعل من الشهاده شهد يشهد اسم فاعل صيغه ده وسمي بذلك تشاهد ذکویل شي لانه يشهد ان للحديث الفرد اصلا د دې خبرې ګوي ګوري چې د حدیث فرد فرس اصل شتا ويقويه مزبطوي كما يقوي الشاهد قول المدعي ويدعمه لکه څنګه تاسو د شاهد متعلق پته یې کنه چې دا د مدعي خبره ته تقویت رسي مضبوطوي کلکې خبره د شته دا حدیث بل حدیث ته قوت رسي. اصطلاحا د شاهد معنا د په حدیث اصطلاحو کې هو الحديث الذي يشارك فيه رواته روات الحديث الفرد لفظا ومعنى ومعنى فقط مع الاختلاف في الصحابي چې د دې حدیث لکم راویان دي کنه د بل حدیث فرد ولا راویان سره شریک وي لفظا ومنن یا صرف منن خو یو خبره شته مخته مطابق دي کې فرق ده په د نوري خبرې کې خسره دوړه شریک دي خپلته کې مونږ ویل شي مع الاتحاد في الصحابي صحابي کې به اتحاد وي خدلته کې صحابي کې اختلاف بدل صحابي بیا خامختي چې الاعتبار ليس قسيما للتابع والشاهد په دې بنځان په کې دلته موږ درې اصطلاح ویل خو دې دا معنی نه ده چې د تابع او شاهد لپاره اعتبار شته ضد او بدیل ده نه دا د دو قسم نه جوړیږي
ليس قسيما لتابع شهد ربما يتوهم شخص کله کله سړی ته دا هم کېدل شي نه اعتبار قسیم لتابع شهد چې دا به د دې شي قسیم وینا قسیم نه ده لكن الامر ليس كذلك وانما الاعتبار هو هيئه التوسل اليهما اعتبار معنا ده چې ته شاهد ته ورسېږي تابع ته ورسېږي یو حدیث د پر د شاهد پیدا کو تابع پیدا کو اندې د اعتبار نه یل شم دا کار کول څه ده د لټول د اسناد متعلق جستجو کولم دي ته اعتبار نه یل شي اي هو طريقه البحث والتفتيش عن التابع والشاهد د حدیث د پر تابع او شاهد لټول بحث کول تفتیش کولم دي ته اعتبار نه یل شي اصطلاحنا آخر للتابع وشاهد شاهد وتابع د پر بل اصطلاح هم شتوي چې ما ذکر من تعریف التابع وشاهد والذي عليه الاكثر د پاسه کوم تعریف شو د اکثر علما او طرف نه د تعریف شوی دی وهو المشهور لكن هناك تعریف آخر لهما بل تعریفات د دوړو شتوا هو غدا ده التابع تابع شتل شي ان تحصل المشاركه لرواه الحديث الفرد باللفظ چې د حدیث فرد سره مشارکت راویانو خپل منځ کې راشي په لفظ کې سواء اتحاد الصحابي او اختلافا صحابي به مختيو او کبدل وي دي ته تابعین شي ودا معنا شاهد شتل شي الشاهد ان تحصل المشاركه لرواه الحديث الفرد بالمعنى چې مشارکت راویانو سره کې راشي کنه په پر حدیث سره په شي کې معنی کې صرف په تابع کې لفظ کې شو مشارکت او دلته کې په معنی کې سونی ته د صحابي او اختلاف صحابي یو کوم مختلف مختلفي دا خبره ملحوظ نه دا ورکی ملحوظ دا ده چې مانن شرع شي مشارکت را شي ری دي حدیثو هذا وقد يطلق اسم حدم على الاخر دي چې دا تعریف هم شوی دی خدینه علاوه د تابع او د شاهد ولا اطلاق یو بل ونی کولای شي اطلاق اسم تابع على الشاهد کله کله تابع الشاهد طويل شي كما يطلق اسم شاهد على تابع کله کله شاهد تابع طويل شي والامر سهل الممالاه سند المرا پابندي پکې نشه کما قال الحافظ ابن حجر رحم الله ولي لان الهدف منهما واحد هدف او مقصد د دواړو یو دي سمانه چې مونږه دا شاهد لټو یو حدیث د برخه مطلب دی چې حدیث ته تقویت ملاوي شي کوم مطابق لټو خو معنا هم د شي موافقت چرته پیدا شي حدیث بو سره قوت ته ورسیږي نو دواړو نه مقصد او هدف نشانه غرض او غایت یک یو دي وهو التقويه الحديث بالعثور على روايه اخرى للحديث چې حدیث ته قوت رسول دي چې سړی ته اطلاع وشي بالعثور منه بالاطلاع اطلاع وشي د بل روایت چې بل روایت هم سره شتا چې دیتا چې په معنی او لفظ کې قوت رسي یا صرف لفظ کې معنی کې متابعت ششتر شي لغتن مصدر تعریف د تخیش مصدر په شکل کې لغتن المتابعت لغتن مصدر تابع يتابع بمعنى وافق يوافق فالمتابعه اذن الموافقه متابعت معنا ش موافقت اصطلاحا سمعنا يشارك الراوي غيره في روايه الحديث شرعي بل رئيس سره په روایت کې شریک شي انواعهما والمتابعه نوعان متابعت پر دوه قسم دي متابعه تامه کله متابعت قراوي او کله قاصر وي متابعت تامه دي تل شو هي ان تحصل المشاركه للراوي من اول الاسناد اول دي سندنا ونسكنا متابعت تحصيل وي شرکت تحصيل موافقت دي تبل شي متابعت تامه متابعت قاصره شو هي ان تحصل المشاركه للراوي في اثناء الاسناد سند په مینس کې مشارکت راشي نور زین کې نه امثله اوس دل درکې سأذكر مثالا واحدا مثل به الحافظ ابن الحجر رحمه الله فيه المتابعة التامة والمتابعة القاصرة والشاهد هیڅ مثال ته ذکر کوم چې حافظ ذکر کړی دی چې متابعت تامه تامه او قاصره شاهد په اشتغال دا مثال ده ما رواه الامام الشافعي رحمه الله في الام هم کتابه کې دا شافعي صاحب دا مثال نقل کړی دی مالک دا حدیث مالک بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسول غوري الشهر 29 مش انوي شرزوي فلا تصوم حتى تروا الهلال ولا تفطر حتى تروه شورا پری روزیمان شیمامت سپری ونه غوري پرؤیت سرار سکی فین غم علیکم کبد لګړه وړ شم ول اسمان کی گرد غبار فکمل العده 30 وسو غوري
فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم ان الشافعي رحمه الله تفرد بن مالك. دا حدیث اوس لفظ ته تاسو ګورئ ځنه خلکو محدثینو دا ګمان کړی دی ګویا چې لکه د امام شافعي صاحب یوازې راوړی دی ځکه و په غرایبو کې شمري فعدوه فی غرایبه. د امام شافعي لکه غرایب دی په ماو کې شمرل دي لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فهمدي سنه سره بل لفظ کې اصحاب مالک شکم دي کنه غوډه شیطان نقل کړ دي فإن غم علیکم فاقدروا له یا فاقدروا له حال تکي تسوي چې فإن غم علیکم فاکملوا العده 30 بیا شمار دیش رضی پورا کوي د ځکه فقدروا له اندازه ولا به وکي اوسې چې لکن بعد الاعتبار وجدنا فحسب تفتیش او د جستجونا بعد د تتبعنا بعد موږ دا خبر ولید لو مندله امام شافعي د لپاره متابعه تامه او متابعه قاصره والشاهدا چې دي کې متابعه تامه شته قاصره پکې شاهده شته څنګه اوس ګوره اما المتابعه التامه دي کې متابعه تامه د شی درځي په ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمه القاني بن مالك بن اسناد نفسه وفيه ما غس نصر دي مالك سيبنا دا حديث دي ګوره فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 دا مطابق تام شول مکمل موافقت په لفظ معنی کی هم المتابعه القاصره متابعه قاصره ته ګوريال ته ویل شفاک من العده 30 لكن اوس متابعه قاصره ولا ګورو فما رواه ابن خزيمه من طريق عاصم بن محمد نبيه محمد بن زيد عن جدي عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30 دیرش بیا پورا کوي اوس اگر اكملوا العده هغه باب فعل نه د باب تفعیل نشال ته کې عده لفظ شته دلته نشته الته کې 30 د دلته 30 بس لفظ کې کنوی خو معنی کی راغلو بس او لفظ کیم د لفظ سره ملایږي لګزګ و اما الشاهد شاهد ته ګوره اصول فما رواه النسائي من روايه محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 سو ګوره دلته کې صحابي بدل شو کنه دلته کې صحابي بل دلته کې عبد الله بن عمر دلته کې چې ابن عباس صاحب دی